رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي یو څوک په حلال کسب پسې تللی شپه ورباندې تېره شوله کله چې شپه ورباندې تېره شوله او ستړی سو کور ته رالی وجبت الجنه دا د رسول الله وسلم حدیث ته او پر ده باندې جنت واجب سو موږ تاسې کله څوک په یو کار کې ستړی سي دا دنیا یو باخصی ده څه وخت به وسا کېږي یو پښه دې په قبر کې ده بل دې سربیره ده نو چې غلا یې کول هغه شو حرام یې خوړل هغه شو په کسب حلال کې وای ستړی سي شپه ورباندې تېره سي حلال کسب درته وایم داسې نسته مردار سره ټوله سود کې کوې درواغ کې وای هر څه حلال کسب تاسې خپله سر به خلاصي حلال څه ته وای نو حلال کسب رسول الله وسلم فرمایي وای په حلال کسب کې د شپه ورباندې تېره سوله ستړی سو کور ته رالی وجب الجنت وای جنت ورباندې واجب سو جنت ورباندې واجب سو وبات والله راض عنه الله جل جلاله دې سړي سره راضي سو ولې دا ځان ولې ستړی کوي دم غلا کولی سوای دم درواغ ویلی سوای سود اسانه ده دم سود کولی سوای لیکن سود یې ونه کوي د چا له وجې ونه کوي د الله جل جلاله له وجې دم یو چا مسلمان ته دوکه ورکولی سوی لیکن دوکه یې ورنه کوي د چا له وجې د الله جل جلاله د ویرې له وجې دم درواغ ویلی سوی درواغ یې ونه ویل د الله جل جلاله د ویرې نو د سود کولی سوی هر څه یې کولی سوی په سود کې ګټه ده لیکن ده ونه کړه لیکن خپل ځان یې ستړی کوي په کار کې خپل ځان یې شپه یې پر تېره کړه په خپل کار کې د خپل د ځان خوله یې باندې وبویوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای وجبت الجنه او الله پاک وای راض عنه الله جل د سره راضي سو هم جنت ورباندې واجب سو هم الله ځینې راضي سو په حلال کسب کې د آیات ساتي څونه ستړي کېږي غونه ستاسو ثواب ده او غونه دنیا درته حلاله ده د اسما چې د اسانه شي ګټې دا دونه خوندوره دنیا نه وي لکه کوم چې ته تکلیف وکړې په کوم کې چې تا تکلیف کړی وي هغه کې چې بیا ته یې ورپړي د الله په لاره کې خیرات که بیا څونه ثواب لري ولې تا څونه په تکلیف ګټلي په ګرمي دې ګټلي په یخ دې ګټلي په واورو یا په ګرمي یا شپه دې پرونه کړي بدخوابه سوی بیا هغه پیسې ته راواخې د الله په لارې کې خیراتوې بیا دغه څونه ډېر ثواب وي چې چا په ډېر تکلیف سره ګټلي خوله یې باندې بیولي او بیا د الله په لارې کې خیراتوي نو تاسې خپله سوچ وي نارپوی په سړي څونه ګرانوي چې سړی څونه پسې پریشان مسافر یي بیا چې د الله په لار کې خیراتوي بیا ډېر ثواب لري عن ابن مسعود رضی الله عنه من اکل الحلال 40 یوما وایي که چا 40 ورځې حلال وخوړل خالد 40 ورځې که چا حلال وخوړل نور الله قلبه وعلاج د زړه منور کې واجرى ينابع الحكمه من قلبي على لسانه وعلاج د زړه حکمت او پر زبه باندې لسی او په عبادت کې شوق ور باندې راځي او عبادت کوي نو دغه رقم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ویل للمکسرین و هلاکت دی دغه چاله رسي مال جمع کوي هلاکت دی دغه چاله رسي مال جمع کوي د دولت شوکي وي بس پیسې جمع کوي اوس حدیث غیر خدا ده یا ور دي مخ ته تقریر وکړي دا دی ول مولوی صاحب تا دا خبره وکړه چې حلال کسب کوي شهر څون حلال کسب کو ثواب لري اوس بیا وای هلاکت دی دغه چاله رسي مال جمع کوي د حدیث مطلب دا ده چې حلال جمع کوي څنګه حلال جمع کوي دې ته نه ګوري چې دا حلال ده که حرام ده بس راوړي جمع کوي دا مال دې ته نه ګوري چې دا کې ما دوکه یو چاته ورکړه د یو غریب حق د یتیم حق په دې کې سود رالی بس جمع کوي د دې سړي دپاره د هلاکت وي زکات نه کې باسي خیرات نه کې کوي یو محتاج ته هغه ته ضرورت د چا دغه ضرورت نه ورخلاصوي د دې مال جمع کېدو دپاره د هلاکت وي الا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 40 عن يمينه عن شماله من قدامه من وراه رسول الله صلی الله فرمایي وایي څوک مال جمع کوي هغه سړی نه هغه سړی چې مال جمع کوي په حرامو طریقه سره او نه زکات باسي نه سرسایه سته نه خیرات سته نه د اختر قرباني سته نه حج سته او هغه سړی دپاره هلاکت نه ده چې کوم سړی مال جمع کوي نه مخته ګوري نه شاته ګوري نه راسته طرف نه چپه طرف ته بس هر څوک ورته رالی غریب مسکین ورکوي دې دپاره هلاکت نه ده بلکې دغه چا دپاره هلاکت ده چې هغه پروا د مال نه کوي چې په کومه طریقه راځي دغه رقم الله جل جلاله فرمایي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل تاسو خوړل د مالو مه کوئ په خپل مابین کې په حرامه طریقه سره په حرامه طریقه سره خوړل د مالو مه کوئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به كما غوښه چې په حرام باندې شنه شي هغه د جهنم په اور سوځي
وقال عليه الصلاة والسلام من لم يبال من أين اكتسب مال لم يبال الله من أين أدخل النار. وای کله چې یو څوک پیسې ګټي پیسې ورته راځي و د دې پروا نه کوي چې په کومه طریقه راځي په حلال ده که په حرام ده. وای الله جل جلاله په ورځ د آخرت و د پروا نه کوي چې د جهنم په کومه دروازه داخلي وای داخل دي چې ورته څوک چې دا پروا نه کوي چې یاره پیسې را روانې دي سوچ و فکر نه کوي چې دا په کومه طریقه ماته را روانې دي زه په سود کوم که په غلا که په حرامو که په دوکه که په درواغو بس پروا نه کوي بس راځي د جمع کوي وای الله جل په ورځ د آخرت د پروا نه کوي او د جهنم په کومه دروازه داخلي او داخل څورته ګوري لا نه ولې ځکه د په دنیا کې لا پروايي کړی نو الله جل په آخرت